نیک اعمال چې دي دا غوره دي، ولې دا مال او زامن دا پناه کېدونکي دي او د نیکو اعمالو ثواب دا باقي پاتې کېدونکی دی، دا پناه کېدونکي نه دي. وخیر او ډېر غوره دي دا نیک اعمال عملا په امید کې، د دې نه امید زیات دی چې الله تعالی به راته د دې ثواب راکړي او د دې اجر او د دې بدلې به راکړي. او د مال ګټه دا یقیني نه ده، د مال مدد دا یقیني نه دی، په مال سره خوشحالېدل دا یقیني نه دي، په اولاد سره خوشحالېدل، په اولاد سره مضبوطېدل دا یقیني نه دي. ډېر خلک داسې وي چې زوی ناکاره وي، بد عمله وي، نو دی یا الله چې دې نه دې راته نه وي راکړی نو ښه به د دې نه چې کوم دی میراث ښومه. نو د زامنو د مال ګټه په دنیا کې هم یقیني نه ده، امید یقیني نه دی، او د نیکو اعمالو امید دا یقیني دی چې الله تعالی به درته د دې ثوابونه ورکړي که په اخلاص سره یې کړي وي. تاسو ته ما ویلو چې درې خبرې دي. یو دا چې د نیک عمل د ثواب دپاره په آخرت کې ایمان شرط دی چې ایمان د سره وي. دویم دا چې دا نیک عمل یې کړي وي د نمود نمایش دپاره یې نه وي کړي، په اخلاص سره یې کړي وي. او دریم دا چې د سنت مطابق یې کړي وي. یو سړی بونس کوي خو د پیغمبر په طریقه باندې نه کړي، ثواب ورته نه میلوي. د پیغمبر طریقه دا ورله شرط. سفیان ثوری رحمت الله علیه جمعه ته په ګس خپه باندې راننوت، وی आवाज ورته وشو غیبي چې یا ثور په عربی کې دا غوی ته ویل شي، غوی ده سک. نو د نبی علیه السلام طریقه د عمل د قبولیت لپاره شرط ده.